اذكر الله ذکر کو دا الله تعالی حتى يقال تر دې ورځې خلق تا تسوي انه مجنون چې دا لیونه دی کنه دې سیمه دا الله سره کول پکار دی مور نه مور اوس کو دا موبایل راوتی دی هغه ویډیو کال پکې وی کړه هغه مخکې خطونه او بیا کې سټي براتلی بار ملک بسو بیا ټلیفون پکې دا غي دا مور زوی سره خبرې کولې یو ګنټه خبرې وکړه دا خپل ځای ته وي ته بني ادم مور وې دې کار دی نو بس کنه نور څه نه خبرې ته څه په هوګه د 2-3 منټه خبرې وکړې لکه نور خبرې په سره زوی سره وکړم ګور پنځه کال شي اعلان دی راغله په 5 منټه خبرې ته خو مې پرې ده کنه هغه مور یو ګنټه خبرې وسو مې نه کوله دې سي کنه ولې مور د خپل بچی سره ډېر چې دې سیمه موږ د الله سره کولای شو نو په فرق حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول پاک سلام د غره وخت د جمی موسم شپې ډېر وګدې ما سوتن مونږ وکړو ویټرې وکړل په دوه رکعات نه پل چې په دوه رکعات نه پل باندې ودرې د یو رکعات چې لا نو کړه سحر پاک زری یو رکعت وکړو بل رکعت وکړو سلام وګرځو یا الله پاک دې څنګه چل دی په دې وخت کې هغه برکت نشته دا ټول زر شپه څنګه وته دا ولې ځکه چې هغه لا مونږ کولو کې هغه یو خون مزه ملاوي دا بیا د ټیپ اډو پته ده دا الکاني کنه موبایل ته کینی بس پدې کې دا چلونه یې راخړي او په مخه پدې کې ټوزي 2-3 لس دې بازار اډو کوي نو دسی کنه هغه کا دسی کنه دا ټیپ پته لګي ولې چې څنګه پدې کې نه وروتي و یو ځای کې واده لته ول جمعې ورځ وا مامون چې شکیل مفتی صاحب نور استادانو دا خلق راغی میلاو شو دغه شو ممکن تاسو ډوډۍ وخوړه پکټ کې سره وبینځه نه لکان ناس او هغه بغان نه پویدل کله به دا چلو وو اصل یو کله به سکول کله به سې چل کومه پاکلی ونی نو دا پاتو څوکرالو څوکلاړو څنګه ټول نو ته आवाज وکړم مې له دې باندې کوم منځر ټایم دې جمعې ورځ ته منځر راځي والله ولا مې برابر بیا نو کم جماعت ته هم ته وغه کې غوډه و تو واپس راځو ځاګه شان ناس دنیا معافي نه به خبر راځي دې سیمون د الله سره مینه مې مسونه به خو اذكر الله د الله ذکر وکړي حتى يقال تبدیل خلق د تسوي انه مجنون یقینا د پاگل دی دی وځي که څنګه چې مینه موږ د موبایل سره دې سیمینه یو د الله سره مسند پکړه هغه شیرین او فرحات هغه مینه ډیره مشهوره وکړه فرحات لیونه ونه هغه شیرین وته دا وی دا مخامخ غر دی وی دا دسی غر وکنه او د دې د لاندې نه مال د پيو نهر جاری کا زبتا سره واتو هغه لیونه پر انشاءالله او دومره لوی غر دسی دا او ډیر غټ غر وکنه دون لوی زیت دسی کنه د سرنا غلنا دی وی او څوک ته لاړ شي صفاح کار چې دا لوی زیت دسی د کټ کړه بیا خو ټول غر په نو شي کټ کړه مړو واسه دا ولا څنګه مینه زمونږ د الله سره څنګه مینه د قانوني یاره واده مې کړی دی اوس خو پیاز ټماټر راوړه غواړي که نه خو خو مینه ده اوس خو سینډله پیسه راوړل غواړي که نه اوس جامو پیسه راوړل غواړي که نه زمونږ د الله سره قانوني مینه ده مانځه ټایم شو یاره چې مونځ کول غواړي نو روژه شو چې نیول غواړي نو چاته ډېر الله والا کسې جو زکات به ورکړي نه نو زکات نه ورکړي ډېر الله والے جو حج به ورکړي ډېر بې انتهایي غټ ایمان والی جو لوڼو له خویندو له به میراث ورکړي نه نو په دغه ځای کې قانوني مینه هم نشته په دغه ځای کې قانوني مینه هم نشته یو ورور دی یو خور ده اور به حساب خو وای دا ما ته بخي او دا دې هغه ته چل ولګ نو ورته حساب
دغه ځکه قانوني مینه هم د الله سره نشته یو د جنوني مینه لکه یو مزدور دی هغه ته وینا وکړه د تورې مثال دا جومات مونږ غټو ورکوټی دی دا مخامخ دیوال ته یې داسې ستنې وکړې دا دیوال مونږ ماتو او دا مخې ته جومات غټول غواړي اوس چې مزدور راشي دې ته پټکۍ راوړي ته مزه میلاوېږي دا قانوني کار دی بس ماتو مې آخر کې پیسې راکړه لاړ به شم ولې چې دا یو سټکې راپرېږدي ادې نه ټوټې راماتېږي ده ته مزه میلاوېږي نه ده ته څه مزه میلاوېږي لیکن فرهاد چې اگر ماتو یو سټکې یو پل یو ګزار چې به راچو هغې نه به ټوټې ماتېدې دی به من غټېدو ولې ځکه چې هلته شیرین سره جنوني مینه وه دا غرب و زخم بوم دې د لاندې به نهر راودپی و نهر راوباسم او بیا ما سره واده کاش چې موږ هم داسې د الله سره مینه وی او داسې د ډېرو خلکو مینه وه ابراهیم علیه السلام یو پیرا فرشتو وی یا الله پاکه تا دې خپل خلیل ولې رخ کړی دی فرشتې ته وی ته لاړ شې چې امتحان ته والا پته ورته ولګي دا فرشته راغله ابراهیم علیه السلام ګډې بېزې سره دی او دې فرشته انساني شکل کې راغله او یو طرف ته کېناسته او ویل الله په کوم اواز سره به الله وایي فرشته و که نه چې ابراهیم علیه السلام هغه اواز واورېد بس سم لیونی کېدو ورمنډې کړې په سړي بس وګوره تا نو ما د محبوب نوم واغست یو پیرې بیا وایي ما له به څه راکړې دا نیمې ګډې بېزې ستا چې هغه بیا الله ووایي که نه جو بس سم وجه کړه ښه مینه سیوا شوه ای زما د الله نوم به بیا وانه دی اوس به څه راکړې دا ټول ګډې بېزې ستا چې بیا یې واغستو که نه ټولې ګډې بېزې نه شي چې اوس سوچ کوه یو پیره به بیا وانه دی د الله نوم اوس به څه راکړې وایي زه ستا غلام شم غلام پېژنې که نه چې څاروو په شان کې بیا خرڅېږي چې ستا دا ګډې بېزې نو چې ما باندې څه کوې کوه بیا زه به ستا غلام شم هغه ورته یې زه فرشته یم واقعي ته د الله خلیل د الله په نوم هر څه قربان